नरेंद्र मोदी खपल आर्मी ته په پاکستان باندې د حمله کولو مکمل اجازه ورکړې ده په دلی کې نریندر مودي خپل سکیورټي ایجنسیانو سره او د آرمی چې کوم مشران دي سره میټینګ کړي وغیله له مکمل اختیار ورکړي دي چې تاسو په پاکستان باندې حمله کولای شئ خو بل طرف نه د پاکستان ډي جی ایس پی آر هم پریس کانفرنس کړي دي او انډیا له سره د ثبوتونو یو قراره جواب ورکړي دي راتونکو 24 غنټې چې کوم دي یا 48 غنټې چې کوم دي دا ډېری اهم دي په دې کې انډیا حمله هم کولای شي او کولای هم مطلب پاکستان خپل ایر فورس هم اعلان کړی دی پاکستان د طرف چې کوم د پاکستان ایر فورس ته غي هوایي مشکونه هم الریډي کمپلیټ کړی دی او هر ورځ غي هوایي مشکونه کوي پاکستان د انډیا رومبه ډرون هم راغورځولې دی انډیا ته په ډرون باندې هم شکست ورکړی دی پاکستان او انډیا جنگ ماحول دی امریکای پاکستان او انډیا نه هم سم مطالبه کړی دا د ټول تفصيلات در سره په دې ویډیو کې شریک کوم ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ ټول نړۍ باندې چې څنګه ویډیو سٹارټ کړه تاسو لموي چې نریندر مودي خپل فوج ته مکمل اجازه ورکړه چې په پاکستان حمله کول شي نو دای په نریندر مودي په دلی کې یو ډیر غټ میټینګ کړی دی چې په دغه میټینګ کې د انډیا وزیر دفاع هم موجود او د انډیا چې هم درې واړه چې کوم آرمی دی لکه ایر فورس شو د ځمکې فورس شو د ټولي مطلب په دغه درې واړه فوجیانو چې کوم سربراہ دي هغه هم په دغه میټینګ کې موجود په دې میټینګ کې مودي خپل فوج ته هر قسم کاروایی کولو حکم ورکړی دی چې تاسو هر قسم کاروایی کول شي په خپل خوخه باندې تاسو خوخه چې کومه طریقه تاسو رخص کاری په کومه طریقه تاسو مطلب خه کاروایی د پاکستان خلاف کول شي نو تاسو لا مکمل اجازه ته زما بل طرف ته پاکستان ډي جی ایس پی آر هم یو اهم پریس کانفرنس وکړو چې په دغه پریس کانفرنس کې ډي جی ایس پی آر ثبوت سره انډیا ته قرار جواب ورکړی دی ډي جی ایس پی آر ویلي دی چې د پهلګام واقع اتر ورځې وشوي او تر اوسه پورې انډیا د پاکستان خلاف یو ثبوت هم پیدا نکړو او نه انډیا سره د پاکستان خلاف ثبوت ته ځکه دا واقعیه کې د پاکستان هیڅ قسم انوالومنت نشته ډي جی ایس پی آر او وی چې ریاستي دهشتګردي انډیا کې انډیا کوي او د دې موږ سره مکمل ثبوت ته چې د ریاستي دهشتګردي کوي 25 اپریل بهارتي تربیت یافته دهشتګرد اول مجید د جیلم اډې نه موږ گرفتار کړی دی او پاک آرمی هغه سره ډیر زیات ثبوتونه ګر کړی دي چې هغه د انډیا یو تربیت یافته دهشتګرد هغه ډي جی ایس پی آر دا غټول ثبوتونه چې کم دي میډیا تحقار کړ پاغي ډیټیل سره خبر نه کو بل د امریکای سابق چې کم ترجمان دی هغه ویلي دی چې انډیا دومره در په پاکستان باندې الزام ولې لګولو څنګه چې حمله وشو او ما غټم 15 منټ لا نو شي چې په پاکستان باندې دی مطلب الزام لګولو مطلب د بغیر ثبوت هیڅ قسم ثبوت د سره نشته دی په پاکستان باندې الزام لګي نو په مودي باندې داسې قسم سوالات په دنیا کې هم اوچتيږي چې تاسو سره ثبوت ته چې په پاکستان باندې الزام لګي بل طرف نه د پاکستان اتاتار هم یو پریس کانفرنس کړی دی اتاتار ډویل چې د پاکستان د پر راتونکو 36 غنټې چې کوم دي ډېری اهم دي د پاکستان انټيليجنس سره مکمل کنفرم معلومات دي چې انډیا د پهلګام واقع باندې راتونکو 36 غنټو کې په پاکستان خلاف یا د پاکستان آرمی خلاف هیڅ قسم مطلب هر قسم کاروایی کولو اراده لري خو پاکستان په هر قسم جارحیت جواب ورکولو ته تیار دی پاکستان مکمل ریډي ناشته او د هر تباہی ذمہ دار به انډیا وي که په دې جنگ کې د ستا بیم کیږي د غي ذمہ دار به انډیا وي پاکستان خپل تیاری روانه کړې د پاکستان چې کم ایر فورس ته نغې خپل هوایي مشکونه هم شروع کړي دي او ریډي ناشتي لکه مطلب کې انډیا حمله کوي نو دلته ول پاکستان ریډي ناشته د غي جواب ورکولو ولته مکمل فل پاور سره جواب ورکولو ته پاکستان آرمی کمپلیټ مکمل ناشته د جی تیار ناشته په دې ویډیو کې د اپډیټس او د حواله سره تاسو سره د خپل قیمت رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک